بیا واقعا ذکر کړی د بخاری روایت ذکر کړی چې وسړی نباش نوم یو نباش او هغه به د مړو نه کفن راکاږلو هغه به یې پټوله او د هغه وخت کلمې ویونکی هم او چې کله دی بیا ډېر مالدار او خپل بچو دپاره دنیا هر څه جمع کړو کله چې وفات کېږي بچو ته وایي چې یاره زه وفات کېږم ستاسو لپاره څنګه پلار یم او بخیر اب ته موږ لپاره ډېر بهترین ښه پلار وي چې کوم سهولتونه ضرورتونه تا کم مال موږ ګټلی دی نو بل څوک نشته ته ښه پلار زموږ لپاره وي ښه یو خبره کوم ما خبر به ومنې هغه دې ووایي نه داسې نه منې یو قسم راته وخورئ او دې چې قسم نه خورو ویل کنه قسم وخورئ هله به زما خبره تاسو باندې ما یقین به راشي هغه ته چې زه مړ شم ما وسوځوئ او چې کله وسوځوئ دا ایره شمه ایره دا نیمه حصه راواخلئ په دې هواګانو مواګانو کې واچوئ په وچه باندې او دا نیمه حصه ایره میره چې دا راوالی دا په دې اوبو په دریاب کې ور واچوئ دا کار چې وګورو ځکه دا هلته دا وخت کې رواج نه و نو هر چا به دا خبرې کولې چې ګوره که نه پلان کې خپل پلار سیزلی دی نیمې دلته نیمه هلته او الله تبارک وتعالی هوا ته حکم وکړو چې یو ذره اخوا دې خوا نه کې ټوله راجمع کړه او اوبو ته هم الله حکم وکړو چې کوم ذره ایرې درغلې دا ټول راجمع کړو الله تعالی دې انسان جوړ کړو مخامخ چې دا تا کار ولې وکړې زما بدله هغه ته رب العالمین دربار کې ولاړ دی چې الله تا ته ښه پته ډېر ګناهګار یم او زما داسې عمل نه و چې تا ته مخامخ شوی دا مې ستا د یېرې د وجې نه مې دا چل وکړو الله تبارک وتعالی وفرمایي ذات ما معاف کړي بخشش مې ستا کړی دی دلته الله تبارک وتعالی فرمایي چې الله تعالی به راژوندي کوي هغه خلک چې په قبرونو کې دي او که د قبرونو نه علاوه مې خوړلی دی اوبو کې ختم شوی دی بل ځای کې تللی بل ځای کې چې کوم ځای کې د دا ذره موجوده ده دا د لپاره قبر دی که هغه سړی که په اوبو کې دی او که سمندر په یخ کې دی او که د غر په سر کې دی چې کوم ځای کې دی موجود دی د ده ذرات موجود